په 19 اکتوبر چې موږ کوم پرنس کانفرنس کړی و د موږ د لارې په مسله باندې متنازعه راغلې وه. تانظیم په موقع باندې موجود نه و، د هغه نوم زموږ نه اخیستی شوی دی، د هغه نه موږ معافي غواړو او زه په خپل هوش او وش کې دغه کوم د سره دباو مباو هېڅ هم نشتي. او دوی زموږ پخوا هم بچي وو او اوس هم بچي دي او زموږ به انشاءالله هغه تعلقاتو مخکني په شانتي او د بل سره به څه قسم تنازعې نورې نه کوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ذاق الرحمن د برې باندې مخاطب یم تاسو ته. په 19 اکتوبر چې موږ کوم پرنس کانفرنس کړی و د موږ د لارې په مسله باندې متنازعه راغلې وه د محمد روم سلطان د وړو په منځ کې. په هغې کې سلطان روم په موقع باندې موجود نه و، د هغه نوم زموږ نه اخیستی شوی دی، د هغه نه موږ معافي غواړو ځکه چې هغه مشر دی، د موږ د مشر رول په دی دی. محمد روم سلطان زموږ مشر رول دی، سلطان روم په دې موقع باندې موجود نه و، نو هغه په کې چې زموږ نه په خطایي راغلی دا نوم نور د موږ او د دې سمنته د نشتي. د کلي او د علاقې مشران د توتانې باندې خورشید خان، د ډیرۍ سردار خان او باچا حضرت جمال، د برې باندې علي خان، د علاقې نور مشرانو او د ټول علاقې خلک راغلو. زموږ په منځ کې کومه د وړو په منځ کې تنازعه د لارې په مسله راغلې وه، هغه ټوله تنازعې حل کړه او زه په خپل هوش او وش کې دغه کوم د سره دباو مباو هېڅ هم نشتي او زه د علاقې د مشرانو او د کلي د مشرانو ډېر مشکور یم چې زموږ په دې منځ کې کومه تنازعه چې راغلې وه دا یې ډېر په خوشفهمۍ او په ښه انداز کې حل کړه. دا زموږ مشران دي، زموږ د وس نه پس په یو بل باندې هېڅ دغه مغه نشتي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد روم د برې باندې اوسېدونکی یم او نن موږ او عاقل په شریکه باندې پریس کانفرنس وکړو. زموږ او د دوی په منځ کې تنازعه راغلې وه او زموږ د وړو او د دوی د وړو په آپس کې شر شوی و او بیا عاقل رحمان د پریس کانفرنس کړی و چې په هغه کې ما او سلطان روم هم یاد کړي وو. په دغه موقع باندې سلطان روم موجود نه و. به هر حال د علاقې مشرانو خورشید خان، حضرت جمال، سردار خان، عدي خان او د شمس په دغه باندې په محنت باندې زموږ د وړو د دې هغه روغه راله او دوی زموږ پخوا هم بچي وو او اوس هم بچي دي او زموږ به انشاءالله هغه تعلقاتو مخکني په شانتي او د بل سره به څه قسم تنازعې نورې نه کوله. خو دا کومه تنازعه چې وه دا د علاقې مشرانو حل کړه او زه د هغو ډېر زیات مشکور یم.